بسم الله الرحمن الرحیم. باب الامامت، دا باب د په بیان د امامت ولا مسائلو کې. د امامت ولا څه مسائل دي او څه مسائل لري. صاحب هدايه پمدی باب کې اوس دا مسائل د استخای او د امامت ولا او په جمع سره منځ کولی ولا حیثیت وغیرہ د ټول شند توضیح کوي بالترتیب. الجماعة سنة مؤکدة. حضرت صاحب هدایه فرمایي چې قدوري وغیرہ ولا دا ویلي دي چې د جماعت سره منځ کول دا سنت مؤکد دي. دا زمونږ د احناف مذهب دی نه سنت مؤکد قریب الی الواجب. امام احمد سے بنی فرض عین دي، امام شفیع سے بنی فرض کفایه دي چې که څوک ځنه کسانی کوي کنه بس دي سره به کار چلیږي، خو دې سره بیا د اظهار د شرایعو نه کېږي نه، ځکه فرض کفایه ورته نشي ویلی، بس سنت هدا ورته ویلی شي. صحیح ده. لقوله علیه السلام او د حدیث نه موږ استدلال کوو. الجماعة من سنن الهدا، جماعت د سنت هدا، د سنت هدا من سنت مؤکد لا يتخلف عنها الا منافق. دینه چې وروسته پاتې کېږي هغه سړی پاتې کېږي چې ایمانی قوي نه وي او ایمان ښه کېږي ډګمګاو کېږي، یعنې د دې ولا سیرت د منافق په شان دی. بیا حدیث پرې خدای د جماعت ولا حیثیت بیان شو. اوس مخته ښایي چې امامت د پاره خبم څوک لټای چې د امامت دي څوک وکړي، امامت د پاره مستحق اولا او بهتر کس څوک وي دا ته اوس ښایي. و اول الناس بالامامت، امامت د پر غوره اولا راجح انسان غي اعلمهم بالسنت چې هغه د شریعت ولا مسائل نه خبري. سنت نه صرف بس حدیث نه دی مرد یا بس سنت ښه مطلب ته چې د فقه ولا علم مسارې خپوي منځ په طریقو باندې. وعن ابي يوسف رحمه الله، امام يوسف ابن رغدي چې اقراهم څوک وکي زیات قریب زیات تجوید او صحیح طریقې سره قران ویلی شي، خوش आवाज یې مغدي شي. لأن القراءة لا بد منها، قراءتم ضروري دي. والحاجة إلى العلم، او علم تخوال حاجت بخیږي عالم نه دي ضروري. اذا نابت نائبه چې کله سم مسله بخشي، نابت نائبه څه معنی د حدثت مسأله. خو مونږ وایو چې نه بس عالم دی خو دې معنی ده چې قاری دی هم وي کنه تش عالم خو دې نه وي. ونحن نقول مونږ چې القراءة مفتقر الیها یا مفتقر الیها لرکن واحد. قاری خو دې د پاره چې د یو رکن ادا کیا چې قرات ته کنه قرات ته ضرورت مونږ د یو رکن لپاره پیخیږي، ول علم لسائر الارکان، او د علم ضرورت مونږ ته په ټول ارکانو کې پیخیږي. حدیث چلو دی خبرې کې مسلمان لکه ټول په د علم کې برابر یو ماشاءالله خو علما دي نو فین تساو فاقرأهم بیا سره سره دی علم چې خ کری او خوش आवाज سوریلی आवाज بهتر आवाز وي ما غدیو کې لی قوله علیه السلام یا ام القوم اقرأهم لکتاب الله، چې څوک خ قرآن ویلی شي او خیز دوی مغه دی خلکو ته امامت وکي. فإن كانوا سواء کبدی کی برابری فاعلمهم بالسنه، بیزات چې پوی پوکا افکا او علم ورسره وي. خامختی چې واقرأهم كان اعلمهم بالسنه، د صحابه او زمانه کې دا خبر چې کوم قاری او بیا عالم مو کنه لانهم كانوا يتلقونه باحکامه. صحابه چې دا قران بس د کاو کنه خو سره د احکام وز د کو صرف الفاظ خو به نز د کول نه. فقدم فی الحديث، ځکه د اقرا لفظ په حدیث کې مخکې راغلی دی نه، ځکه وایي چې اقرا دی کني اصل کې امامت د پرول مستحق سوق وي عالمي. ولا کذلک فی زماننا، او موږ زمانه کې هوته خبر نشته سوق سره دی تلاوت او سره دی تجوید او قران شکه ترجمه تفسیر او فقه بنی زینم پوی کې د سی نه وي، بلکې څوک شکه صرف حفظ محفظ کې تجوید کو زنه صرف علم مسلې سره دی ضروری احکامو. ولا کذلک فی زماننا فقدمنا الاعلم، ځکه موږ اعلم مخکې کو مختی په انتصاو کدی کې برابر دی ماشاءالله. فاورعهم بیا زیات چې پرهیزګار متقی محتاط وي هغه دی مخکې شي. لقوله علیه السلام ی کمزوری و حدیث چې من صلى خلف عالم تقی فكأنما صلى خلف نبی، کم سړی چې د متقی عالم پسې منځو کې د ډېر بهتر وي لکه پیغمبر پسې منځو کې معنا بس بهتر وي، دا معنا د ډېر بهتر وي. فإن تساو که څوک به چو کی
ناکدي کې برابرو ماشاءالله پرهیزګاره کسانو په د کمې جامع کې د مونځ څه کولو ډېر کسانو پکې فاسنهم به چې عمر کې لږ زیات وي که نه هغه د مخکې شي ځکه په حدیثو کې د زیات عمر ولته ډېر شیانو کې ترجیح ورکړی شوی دی لکه پیغمبر صلی د مسواک مسالې کې پیښه شوې وه نه فرشتو طرف نه ورته ویلي شي څه طرف نه چې انکبر د غټ ته مسواک ورکه همداسې پیغمبر اسلام به غټو کسانو ته چې کله چې اوڅکله که نه پیالې کې زیاتي شول جام کې بیا به د غټو کسانو ته مشرانو ته ول شی ورکول هغه نه بد کم عمره کسانو ته چې کوم عمر رسیدي که نه هغه ته ترجیح ورکولی شي بزرګوار وي لقوله علیه السلام لابن ابي ملیکه ابنی لابنی ابي ملیکه د ابو ملیکه دوه زمونه غوتیل شي ولی امکما اکبرکما سنن ولی امکم ما تاسو کې چې کم غټ کسي ماغه د امامت وکي کال په اعتبار سره عمر په اعتبار سره زیاتی ښه اکبرکما تاسو دواړه کې ذات سنن د عمر اعتبار سره اولی ان فی تقدیم تکثیر الجمع او چې مشر سړی مخکې کې دي کې جامه ډیره سړی پسې ودرېږي که نه خامخ ته ښایي چې د کمو کسانو مخکې کول مکرو دي یعنی مونږ ته نه د پکار چې داسې کسان ته امامت ورکو یا امامت پې کوو حق خپله بنې مخ ته شو بیا ورپسې مونځ کېږي خو مونږ ته نه د پکار چې داسې کسان مخکې کړي چې کمو کسانو پسې مونځ مکرو کېږي ویکره تقدیم العبد د غلام مخکې کول د منځه دپاره د څه دي مکرو دي دا به نه مخکې کوي لانه لا یتفرغ للتعلم غلام د مولا د آقا په خدمت کې اخته وي که نه هغه د زده کړې وغیره د احکامو زده کولو ته فارغېږي نه والاعربي انده شی ته د کلیوالو بنډیوالو بنډوچي سړي چې د کلو نه اخوا د خووسي که نه دا به نه مخکې کوي لأن الغالب فیهم الجهل چې عموما داسې خلکو کې شي یا لأن الغالب فیهم الجهل دا خبر شولو ان دپاره چې عموما دو کې جهالت ناپوهي ډېرې که نه تهذیب وغیره تربیت دا شیان دی هغو نشي کولی او نه تعلیم ورکولی شي نه تهذیب اخلاق هغو کېږي که نه لرې هلته چې ته تعلیمونه دومره نه وي او نه دومره خلک پوهې ورزده کوي والفاسق همداسې د فاسق سړي مخکې کول دا مکروه دی لانه لا یهتم لامر دینه هغه د خپل د دین ممیلې خیال نه ساتي فکر نه ساتي د نورو به څه وساتي ښه که بیا چې شي د فاسق سړی امیر و که نه رئیس و بیا هغه پسې کولی شي والاعمى همداسې د ړنده سړي چې سترګې کار نه کوي نظر نه لګي هغه به نه مخکې کوي لانه لا یتوقع النجاسه د ړندېوالي په وجې باندې نجاست وغیره نه شي کتلی که نه همداسې نور شیان کله کتلی نه شي کېدای شي صفایي صحیح ونه کړلی شي وولد الزنا او کم بچی چې د پیدا شوي دي بل چانه لانه لیس له اب یشفقه ځکه دی اباجان وي نه مور پلاري نه وي که نه چې صحیح طریقې سره دی ادب وکي یعنی ادب ورزده کي شفقو چې شفقو منه تادیب تربیت وکي تادیب وکي هغه د شی تکس نه تهذیب وغیره زده کي فیغلب علیه الجهل دا په نپوهي کې پاتې شي جهل پې غالب وي او بله خبره ده چې د شی د کسان مخکې د کوم کسان څه تېر شو ولأن فی تقدیم هؤلاء تنفیر الجماعت دې سره د کم جماعت والا کسان دي دو د بیا نفرت کېږي که نه بیا نه راځي فیکره ځکه مکروه دي و ان تقدم که په خپله سره مخکې شول جاز بیا پسې مونځ کېږي لقوله علیه السلام صلو خلف کل بر و فاجر مونځ کولی شي هر فاجر او فاسق او نیک سړي پسې حدیث پرې خبره خدا بیان شو اوس مخکې چې د امام کله منځ کې دا د خلکو سره څنګه طریقه وکړي نه دی چې ډېر اوږد مونځ به نه کوي ښه د پیغمبر صلی کومه معتدله طریقه د ما کشان دی کې بیا ځان ته دي خو اوږد منځونه کوي خو خلکو ته دې ما کوي ولا یطول یا ولا یطول الامام بهم الصلاه اوږد مونځ ډېر ما کوي خلکو ته لقوله علیه السلام من اما قوما کم سره چې خلکو ته مونځ پړوي فلیصلي بهم صلاه اضعفهم چې هغو کې کوم کمزوري کس وي د هغې اعتبار سره د مونځ پړاو کي چې کمزوري کس څنګه مونځ کوي ډېر اوږد نه کوي که نه فان فیهم المریض والکبیر وذا الحاجه چې په دا کسانو کې ځینې کسان بیماري چا به طبیعت بوجل وي چا به طبیعت مزمحل وي چا باندې به بیماری وي څوک به بوډا وي کمزوري ودرېدلی به ډېر نه شي کېناستلی به ډېر نه شي رکوع سجده به اوږد نه شي کولی څوک به حاجتمند وي بیړې کې وي او تالا به په لګېدلي ته دلې اوږد کوي هغه به وایي چې خدای دې پسې ولې ودرېدل مصابه به نه راځي در پسې خامخ ته چې د ښځو دپاره جامات کول مکروه دی نه بلکل ښځې ټولې راجامې شي د سړیو پسې چینه کې دا مکروه ده ځکه دې کې حرام شیانو ارتکاب کېږي همده شی ته د امام ورکې منځ کې ودرولی شي که نه شي پته ونه لګي لکه څنګه بربنډو کسانو کې
نه ځکه دې کې تقدیم د مقام هم کېږي وغیره وغیره او نور پکې کشف مشف خبرې دا شیان مکري دي او ابتدا د اسلام کې خو وروسته بیا منع شو. ويكره للنساء يصلين وحدهن الجماعة بلا بني دا منځ نشي کولی د سړی نه لأنها لا تخلو عن ارتکاب محرم د حرام شي ارتکاب نه دا شی خالی نه یعنی ترک سنت ته. وهو قیام الامام وسط الصف امام دا منصب کې ودرېدل دي. فيكره كالعرات جسي بربند کسانو منځ کې ودرېږي نه ځکه مکروه ده چې ترک مقام پکې راولي امام خو مخ ته ودرېږي که نه. وإن فعلن که بیا خامخا کول غواړي منځ په جمع سره قامت الامام وسطهن منځ کې به ودرېږي. لأن عائشة رضي الله عنها فعلت كذلك همدا شي کړي وحمل فعلها الجمال ابتداء الاسلام خایشه وي د کوم امامت ولا کار کړي کنه د ابتداء اسلام ولا خبره ده صحیح ده رسته پیدا شيان پرېږدولې شو هغه جماعت له حکم بس منسوخ شو لأن في التقدم زيادة الكشف او چې خزه مخ شي دي کې بیا کشف زیات وي کنه زیاته منډيږي زیاته پیژندل شي او زیاته خلکو کې بیا مشورې کې د امام ده وغیره او منځ کې شي به دومره نشي پیژندل چې کومه یوه پکې امامه ده. ومن صلى مع واحد خدا خبر دي شو کنه چې امامت د ښځو نه کوي مخکې کنه چې تا پسې کله مقتدیان ودرېږي که مقتدي یو دوه یا ډېرې به څنګه طریقې سره به ودرېږي دا خبرې ته ښایي دی که مقتدي در پسې یو کس ودرېدلی وي کنه بیا خو ښي طرف ته ځان نه ودروه صحیح ده همدا خبره غوره ده او امام وروسته د مو ودرېږي او امام محمد صاحب ویلي چې کله مقتدي د ځان سره ښي طرف ته ودرېږي کنه بس د هغو له پونده د ستا پوندې نه وروسته یې ښه کنه بس دا طریقه د ګوتو ته به نه ګورې ځنه سړي خپې اوږدې وي که بیا ورپسې وروسته ودرېدو یا ګز طرف ته ودرېدو کنه نو بیا جایز ده خو دا طریقه خانه د خلاف سنت ده. که بیا دوو کسانو ته سړي امامت کولو بیا د مخ ته ونه ودرېږي صحیح ده امام یوسف ویل چې نماز کې د ودرېږي نیو بل استدلال راخستی احادیثو نه خو بهتر هم ده چې مخ ته ودرېږي همدا خبرې کوي. ومن صلى مع واحد که یو سړی امامت کوي یو سړي ته قام عن یمینه د مقتدي به ځان نه ښي طرف ته ودرېږي حدیث ابن عباس حدیث کې دي چې فإنه علیه السلام فإنه علیه السلام صلى به دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونځ پړاو کړی دا پسې ودرېدلی و که نه واقامه عن یمینه ښي طرف ته یې ودرولی و. وليتأخر عن الإمام امام نرسته مو ودرېږي. وعن محمد امام محمد صلی الله علیه وسلم راغلی انه يضع اصابعه عند عقب الامام چې د کم مقتدي وي کنه د خپو لګوتې د امام پوندو سره کېدی چې دې کې به تقدیم هم ډېر نه راځي تأخیر به هم پکې نه راځي بس والاول هو ظاهر خو صحیح خبره بس ده چې ښي طرف ته ودرېږي. وان صلى خلفو که بیا دا مقتدي وروسته ودرېدو فی یساره یا ګز طرف ته جایز ده خو دا خبره بهتر نه ده وهو مسیء دا بهتر نه ده یعنی ثواب خپل بوتللو او بد کوونکي دي لأنه خالف السنه چې د ابن عباس یې ولا عمل کې خو د شریغلي دا د مستحب خلاف شو سنت. وإن أما اثنين که به دوه کسانو ته منځ پړولو تقدم علیهم بدون مخکې ودرېږي. وعن ابي يوسف رحمه الله امام يوسف ویل چې نه يتوسطهما منځ کې ودرېږي. ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود او د دې خبر استدلال دین نیسی کنه چې عبد الله بن مسعود صاحب هم داسې کړی چې د دوه شاګردانو ته منځ کولو بیا منځ کې ودرېدلی و خو ولنه موږ وایو چې نه انه علیه السلام تقدم على انس واليتيم چې پیغمبر سم انس صاحب ورپسې ودرېدلی او د انس صاحب ورور چې یتیم وتېری شي مشوم کنه یا الک دو ته چې کله منځ کړولو نو دوی ته مخې ته شوی حين صلى بهما فهذا للافضليه بس دا د افضلیت خبره شو الاثر دلیل لباح او کم د ابن مسعود سره خبره ده چې منځ کې ودرېږي کېدای شي هغه به د دې وجې نه چې ځای تنګ و مخ ته یا وایي چې زیات نه زیات جایز او مباح خبره ده. مخ ته دا خبره ښایي چې امامت چا پسې نشي ودرېدلی چا ولا امامت نه کېږي ښځه شوله مشوم هغه دو امامت نه کېږي دې پسې نشي ودرېدلی. ولا يجوز للرجال سړیانو ته دا نه ده جایز ان یقتدوا بامرأة او سبین چې د ښځې او د مشوم پسې امامت وکړي چې نور پسې ودرېږي. اما المرأة ښځه خو ځکه نشي امامه جوړېدل فلقوله علیه السلام آپ علیه السلام ویلي چې دا رخصته کوئ نو رخصته کوئ معنی ده چې مخته کېدلی نشي. اخروهن من حیث اخرهن الله چې څنګه خدای پاک مؤخر یې کړي دي که نه مکه شاندې تاسو مؤخر یې کړئ څه معنا ده یعنی امام دې مه جوړېږي نو فلا يجوز تقدیم ځکه دی امامت جوړېدل صحیح نه دي. و اما الصبي د منشوم خبر ده چې پلی انه متنفل
مشروم باندې خو مونځ فرض شوی نه وي که نه دا چې کم مونځ کې دا نفل ګرځي نو فلا یجوز اقتداء المفترض به زموږ مذهب مطابق د فرض سړي مونځ چې فرض مونځ کې د نفل ولا پسې نه کیږي. ها وفي التراويح والسنن المطلقه جوزه مشايخ بلخ د بلخ لګي ولکم مشایخ حضرات دي هغه ویلي چې د مشروم پسې کا مطلق نفل سو کوي کنه یا سنت مونځ کوي یا تراویح پسې کوي دا ور پسې کیږي. ولم يجوزه مشایخنا زموږ د ماوراء النهر کم مشایخ حضرات دي دوله اجازه نه دی ورکړی دوی ویلي چې په مظنون باندې د مشروم قیاس کول صحیح نه دي او مظنون باندې څوک مصوم ولا مونځ قیاس کوي د قیاس مال فارق دی. ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين ابي يوسف وبين محمد او ځنه حضرات په مطلق نفلونو کې دا اختلاف محقق کړي دي څه معنا چې مشروم پسې نفلونه نه کیږي امام یوسف صاحب په نس کېږي امام محمد صاحب په نه کېږي والمختار خو غوره او راجح خبر ده چې انه لا يجوز في الصلوات كلها چې مصوم سړي پسې نه مشروم الګ پسې یا چې نه بالغ هغه پسې ټول منځونه نه کېږي هغه دی وجنه چې ان نفل الصبي دون نفل البالغ چې بالغ سړي ولا نفلونه اور پسې نه کېږي ولی د مشروم ولا نفلونه د بالغ ولا نفلونه نه درجه کې کم یغه په دی وجه چې لا يلزمه القضاء بالافساد بالاجماع چې کوم مشروم نفلونه مات کی کنه ندی باندې بیا قضایي دی نفلونه واجبېږي او بالغ چې نفلونه یو شروع کی بیا ورسته پری دی کنه بیا په قضا واجب د زکه چې نفلونه په شروع کول سره واجب ګرځي. ولا يبنى القوي ولا يبنى القوي ولا يبني القوي على الضعيف نه د قوي بنا په کمزور باندې نشي کولای. او د مشایخ بلخ ویل شي نه ان مشوم پس نفلونه وغیرہ تلوي کول شي هغه جواب مدار کو چې تاسو په مزنون باندې دی ول د موس کې اسکړې د سینه ده بخلاف المزنون انه مجتهد فيه چې دی ول د کوم مسله د دې کې خو اختلاف تا کنه بیا په کې اجتهاد کیږي کنه ځکه د قیاس نشي کولای لکه یو سړی ځان باندې داخلو کې شر لکه ما باندې سمون ضروری دی بل کس پسې ودرې د فرض مونږ یو پسې وکړه د مونږ کې ځکه چې دواړه فرض دي خو ګوره دي ځکه بیا پته نه لګي کنه ځکه ته هغه باندې نشي کې سکول ځکه خپل وهم کې ځوان کې خدای خیال ساتي چې ما باندې ش فرض دي ځکه پسې مونږ وغیرہ کېږي او مشروم باندې خدای سره ششتا نه کنه د سي خیالم نشه چې دی باندې ش فرض وي نو فاعتبر العارض عدما د کوم عارض د کنه مقتدی په حق چې دی ځوان کړی چې امام لکه فرض منځ کې نه دا عارض مو چې شمارو عدم بګنو نشته بګنو بخلاف ابتدای سبی بسبیها کوم شوم پس نفل منځ کې به کیږي ولی لان الصلاه متحده چې په داسې صورت کې د مونږ شوی متحد او د دواړو درجه برابر وي کنه د یو بل نه قوي او ضعیف نه ذکر کیږي. حدیث پر خبره تیر شو مخته چې کا جماعت تکسان راولو خزي دی پکې مشمان دي سړیان دي اوس په څه طریقې سره ودرېږي وای ويصف الرجال اول سب بسړي جوړي ثم الصبيان بیا مشمان ثم النساء بیا خزي او د خزي سره مشمان په څه ودرېږي کنه بس خیالات وهم غیره بچرته نه زی خیالات پاسې ده لقوله عليه السلام فالسلام فرمایلی دی ليلي منكم اولو الاحلام والنهى چې پتا سو کې کم د عقل خواندان دی خو خيار پوها کسان دی غادي ماته نګدي ودرېږي کې د شي د استخلاف صورت پیشي ناغه به خلیفہ جوړول بیا آسان وي او فتح حکم ورکول بول آسان وي او بل د چې د خازب مشمان په سودرول شي سړی سره ځکه نشي ورولې برابر کنه چې دي کې محاذات رسی خزه برابر شي نتانه ورسته یا خي ګسترات دي سره به مزمتيږي ولأن المحاذات مفسده د خزي سړی سره په منځ کې برابر ودرېدل چې هغه د شریکېدل او امام نیتم کړی چې ما پسې خزي ولاړې دي کنه به سره د سړیانو مزمتيږي په یو اخر نه ځکه ورسته ودرولې شي خامخته ته خبره کې چې ګوره کوي سړی سره خزه په منځ کې برابر ودرېدل او دواړه په یو منځ کې وي ښا کنه ندی سره د سړی مزمتيږي چې کله امام د خزي شریکېدو نیت کړی په منځ کې قیاس تقاضا خدای د چې موز دې مشي ماته لکه څنګه د خزي ول موز نه متي کې سړی سره برابر ودرېږي لکه څنګه امام شفیع سی ویلي په استحسان او جبدا د کنه چې حدیث کې رغلي چې اخروهن من حيث اخرهن الله
چې ښځې تاسو وروسته کوئ چې وروسته نه کوي د اډر خو کسانو ته شوي د سړیانو ته نه سړی خپله ذمه ولې پرېږدي دې ته په کار ده چې دا ښځه وروسته ودرېږي چې نه ودرېږي مخاطب خو همدا شو مکلف همدا ده د دې خبرې دی فرض مقام پرېښی دی ځکه د سړي مونځ ماتېږي ښځې ولې نه ماتېږي او ښځه د دې خبرې ماموره نه ده ځکه اوس همدا خبره محاذات وله ښایي نو دی چې وان حاضت و امرتون که سړي سره په منځ کې ښځه برابر ودرېده وهما مشترکان فی صلات واحده په یو منځ کې د دواړه سره شریکي که بیل بیل مونځ وي که نه بې مونځو سره نه ماتېږي فسدت صلاتو د سړي ول مونځ مات شو ان نول امام و امامتها که امام د امامت نیت کړي چې ما پسې ښځې م ولاړې دي والقیاس ان لا تفسد قیاس ته قضا خو ده چې مونځ دې نشي مات وهو قول الشافعي رحمه الله همدا چې امام شافعي ویلي دي اعتبارا بصلاتها غای په دې خبره قیاس کوي چې د ښځې مونځ نه ماتېږي خو سړي د ماشي مات ځکه محاذات خو د اسم مفاعلې صیغه ده که نه او مفاعلې کې شرکت ولا معنی دواړو طرفه نه او هغه وایي چې ګوره د محاذات خو د جانبینو نه راځي که نه حیث لا تفسد چې ښځې مونځ نه ماتېږي دې ولا ما ماتېږي وجه الاستحسان خو د استحسان تقاضا دی نه چې موږ دپاره دلیل ده نسته ما روینا چې موږ ذکر کوو ان من المشاهیر او دا حدیث مشهور حدیث دی وهو المخاطب به او د دې خبرې مخاطب سړی دی دونها ښځه نه د مخاطبه فیکون هو التارک لفرض المقام ده خو سړي د فرض مقام پرې د ولو کمزوري ځای ده ولې ښځه نه وروسته کوله فتفسد صلاته دون صلاتها فتفسد صلاته سړي مونځ ماتېږي دون صلاتها ښځې ول به نه ماتېږي کلمه عمومي لکه مقتدي ده مثلا اذا تقدم على الامام یو مقتدي چې د امام نه مخکې ودرېږي د مقتدي مونځ ماتېږي امام ول مونځ خو نه ماتېږي ځکه مقتدي د حکم ده چې ته وروسته ودرېږه خامخ ته و ان لم ینوي امامتها که بیا دغې امام صاحب د ښځې د شریکېدو وله نیت نه یې کړې لم تزره بیا مونځ نه خرابېږي خو دلې بدي مونځ خو نه کېږي که نه ولا تجوز صلات بدي مونځ نه کېږي لأن الاشتراک دونها لا یثبت عندنا د ښځې د منځه اشتراک دا د نیت نه بغیر نه کېږي صحیح ده امام ظفر صاحب چې نه نیت نه بغیر هم کېږي خلاف لظفر رحم الله امام ظفر صاحب چې نه دین بغیر هم کېږي هغه چې الله تعالی تو ګوري نه انه یلزمه الترتیب فی المقام چې سړی بني امام بني لازم ده چې خلکو ته ترتیب ورکړي په صفونو کې صحیح ده فيتوقف على التزامه كالاقتداء نو دا خبره خو د امام بني لازمه ده کنه چې هغه په ځان لازمه کی یعنی اشتراک نیت دی وکي چې ما پسې پلان کې سړی ولړ دی خزي ولړ دی مشمان ولړ دی نه د سپونو ته ترتیب خو به امام کې چاله سړی او درېګا الله تدل تو درېګا الله تاسو درېګا دا امام به خلکو ته چې سو صفو به کوم صفونه برابر کړي دا غیر التزام نه موږ شکل اقتدا لکه څنګه اقتدا ده کنه د اقتدا چا بنې لازمیږي دا په مقتدی بنې لازمیږي کنه څنګه به دا خبره کوي چې رضی امام پسې مونږ کوما خامخ ته سو انما یشترط نیت الامامت د امامت نه ځکه شرط د خځې د پاره چې ز ایتمت محاذیتن کداغه خځې اقتدا امام پسې وکړه او سړی سره برابر شولای امام سره ندی سره به شي فساد رسی کنه وین لم یکن به جنب حرج کبدی سره سیټ کې اڑختا سړی نه ویلړ په پیه روایتان به دي کې دوه روایتونه دي والفرق لا احداهما د دوه روایتو په وجه چې وځي کې وای نیت شرط دی بل ځای چې نه دی شرط ان الفساد فی الاول لازم په اول صورت کې چې کله د خزه سره برابر او درېږي دي کې خو فساد رزید در بنه او فی ثانی په دویم صورت کې کله خزه ته نه رسته ولاړی نه کیدل شي چې تاسو سره برابر شي یا مخ ته شي نو محتمل دی صورت کې احتمال شته چې د خزه مخ ته نشي دی واجب نه شته نیت پکې ضروری نه ده نو اول صورت کې ګوره سکله خزه د سړی سره مخازی شول نو فساد رسی بالفعل او په دویم صورت کې چې کله خزه ورسته نه د احتمال خوشته چې خزه بر مخ ته شي نموز به مات شي ځکه دویم صورت کې احتمال او امکان ده خو د سچل کو د احتمال څه د مو کې اسکو په واقع شي بنې سکم بالفعل کیږي نه بالفعل څه کیږي نه دی واجب نه دیغه نیت شرط صحیح د نیت بوته کوي خدای دویم صورت کې نیت به ته ضروری نه ده خاوځ ته د محاذات کله رسی کله ته یل شي دا اوس محاذات شو کله محاذات نه کیږي نه دي د لپاره شرایط خای او من شرایط المحاذات هغه محاذات چې مفسد منځ خرابوي هغه دا شرط نه تكون الصلاه مشترکه چې د منځ به یوي تحریما او آداب یوي وان تكون
مطلقتا د مونځ به مطلق وي، څه معنا جنازي مونځ به نه، یعنې رکوع سجدي ولا مونځ به وي. وان تکون المرأة من اهل الشهوه، دا کومه ښځه دا شهوت ولا وي که نه، یعنې غټه ښځه وي، شهوت سړیو ته راځي، نابالغ وغیره نه وي وړه. وان لا یکون بینهما حایل، دو په منځ کې حایل پرده مغیره دیوار نه وي کوي بیا نه ماتېږي. لانها عرفت مفسده بالنص، دا ښځې متعلق چې کومې خبرې د محاذات که نه، د محاذات نس نه معلوم شی دی چې دا مونځ متوي. بخلاف القیاس، قیاس نه د پیراع جمیع ما ورد به النص، چې نس سره وړي د هغه لحاظ به کولی شي. خامختی چې ویکره لهن حضور الجماعت، دا ښځو ته د جمع منځ ته حاضرېدل منع دي، مکروه دي، یعنې الشواب منهن د کمې ځوانې ښځې دي، لما فيه من خوف الفتنه، په دې کې فتنه ده او بپردګیانې دي. ولا بأس للعجوز ان تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، د بوډاګیانو ښځو دپاره په درو منځونو کې وتلې پروا نشته، صبحي بیګي او مسخوتن. وهذا عند ابي حنیفه رحمه الله، د امام صاحب خو دا مخکې خبر وروسته اوس دا خبرې ختمې شوې. وقال صاحبین ویلي چې یخرجن فی الصلوات کلها، ټولو کې وتلی شي بډۍ ښځې، لانه لا فتنه، چې د بډۍ ښځو دپاره فتنه نشته، لقلت الرغبت، د ته خلکو شوق رغبت کم کېږي. ولا یکره، ځکه مکروه ده، کما فی العید، لکه عید منځونو کې وتلی شي، هغه ورځې مونځ ده که نه. ولو امام سی وی چې نه د درو منځونو کې وتلی شي، خو د دوو کې به نه وځي، ماسپښین مازدیګر کې. ولې ان فرط الشهوه، ان فرط الشبق، یا ان فرط الشبق د شدت شهوت چې ده که نه، حاملون، دا سړی کله کله بلګي مجبوروي په تقول فتنه، هغه د وجې نه فتنه کېدلی شي. فرط الشبق چې تیل شي، شبق شهوت تیل شي، ښه چې ډېر شهوت شي، د کله کله دین هم سړی فتنې کې غورځي. او صرف خدا نه ده که نه، کله کله د بډاګیانو وغیره خپل منځ کې د شی ته توجه بل ته کېدلی شي. غیر ان الفساق، خو دا خبره شته چې د درې وختونه څه صبحي شو، ماښام شو، مسخوتن، په دې ټیم کې د فاسق خلک څه وي، یدو له انتشار وغیره کم وي که نه. غیر ان الفساق انتشار فی الظهر والعصر والجمعه، دا خلک د مسپښین، د مازدیګر او د جمعې منځونو کې ډېر وي. اما په الفجر والعشاء هم نایمونه، د صبحي مسخوتن دې ټینګې د خوبونه کې اخوا دې خبرو کې اخته وي. او په المغرب بالطعام مشغولونه، او د ماښام منځ کې خو دا کانې مانې یا نورو ګډ وډو شیانو کې مصروف وي. خامخته سی والجبانه متسعه، او د کم دشتې دي یا میدانونه دي کوم ځای کې مونځ کېږي، یا درته وایي چې د عید منځ کې ښځې راتللی شي که نه، مازدیګر منځ کې یا جمعې منځ کې، هغه به نه قیاسي، ځکه نه هلته کې ځای ډېري، فیمکنها الاعتزال عن الرجال، نو ښځې هلته د سړی نه بیله کېدلی شي. فلا یکره، هلته کې نه مکروه، خو د نورو مسپښین مازدیګر کې مکروه وي. خامخته خبره ښایي قول ولا یصلي الطاهر خلف من هو فی معنی المستحاضه. اوس دا خبره کې چې سړی صحیح سالم روغ رموټي، څه عذر بیماری نه لري، زه یو قسم ته کسان یې ساته معذورون یلی شي که نه، معذورین کسان څه عذر کې اخته، لکه مستحاضه ښځه شوله، عمده شی ته یو سړی د کمزوري درجې ولا د هغه به د قوي درجې ولا پسې مونځ کوي، خو د قوي درجې ولا سړی به کمزوري پسې مونځ نه کوي، همدا خبرې کوي. ولا یصلي الطاهر، پاک سړی به مونځ نه کوي، خلف من هو فی من المستحاضه، سادي مستحاضي په معنی کې څه معنا، لکه پوز یې نه وي نر ساتي بهي کې، یا د هوا بیماری وي، یا د دستونه بیماری وي، یا سلسل بول بیماری وي. ولا الطاهره، نشي پاکه ښځه مونځ نشي کولی خلف المستحاضه، معذوري ښځې پسې یا مستحاضه، لأن الصحیح اقوا حالا من المعذور، چې صحیح سالم ټیک ټاک سړی د معذور نه ښه وي، مضبوط وي، نه اقوا وي. والشیء لا یتضمن ما فوقه، یو شاید خپل ځان مطابق شي ته، یا د ځان نه پاشه شي ته نشي راګیرېدلی، یعنې یو شی داسې نشي کېدی چې ځان نه غټ شی ځان کې راګیر کړي، صحیح ده، یا هغه نه شي زړور وي، لاندې شي باندې خو راګیرېدلی شي که نه، څه ځان کې راګیر کړي، خو پاسه شي ته خو نشي شاملېدلی. والامام الضامن، نو د امام په باره کې خو دا خبره غله چې امام ضامن وي، څه معنا، چې امام مونځ مات شو خو د مقتدي مونځ مات شو که نه، د امام مونځ په دې خبره کې ضامن ده چې د مقتدي مونځ صحیح شي، چې امام مونځ نه شو صحیح، مقتدي به کوم ځای نه صحیح کېږي. بمانه تضمن صلاة المقتدي، امام له مونځ د مقتدي منځ ته شامل وي، متضمن وي، ځکه دا لږ کوي پکار وي. ولا یصلي القاری، کم سړی چې قاری معنا چې درې آیت برابر یا یو اوږد آیت ویلی شي که نه، هغه به مونځ نه کې خلف الامید، هغه سړي په وروسته هغه پسې چې بیخي وله څه نه ورځي، صحیح ده، دا معنی ده چې ابا مومنان سبا خارچه د دوه درې صورتونه یاد دي. ولا المکتسیم، دا سړی به مونځ نه کې چې جامې غوستي کاپړې خلف العاري، بربند سړي پسې، لقوت حالهما، چې د جامو او کری سیب شي مضبوطي د چانه، بربند او د امي سړي نه. ويجوز دا جایز ده چې ای ام المتیمم المتوضئین، چې یو سړي تیمم کړي بل سړي او دس کړي، دا یو بل ته مونځ کولی شي، ځکه تیمم هم څه ده،
طهارت سره حاصلېږي زموږ مذهب مطابق او اودس سره هم حاصلېږي ځکه دا د نایب د اصل کار ورکوي. وهذا عند ابي حنیفه ابي یوسف رحم الله دا زموږ د شیخینو مذهب دی. وقال محمد رحم الله امام محمد سوي چې تیمم ولا پسې د اودس ولا مونځ نه کیږي لا يجوز لانه طهارت ضروريه چې تیمم خو ضرورت د پاره شی دی او بنوي کنه او طهارت بالماء اصلي او بصره طهارت خو اصل شی دی. ولهما شیخین وته چې نه انه طهارت مطلقه کامله دا طهارت مطلق دي سیدا ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجه ځکه حاجت پر نه د خاص دي سره زموږ مذهب مطابق نور ډیر نفلونه منځونه کولای شي. عمده شته وي الماسح الغاسل نه سړی ته په موضوع باندې مسخ کړي نور کسانو خپي وینځلې دي نه دا ماسح د غاسلونو ته امامت کولای شي. لان الخف مانع سرايه الحدث الى القدم چې د موزا باودسي قدم ته نه پریدي وما حل بالخف او د کما پلیتی یا باودسي په د موزي باندې پاسه راشي شرعا لکه زموږ پاکل کې خو نه راځي کنه يزيله المسخ چې د مسخ دی پوکړه خو دې سره دغه باودسي ختم شوه. بخلاف المستحاضه مستحاضه د شي نشي کېدل لان الحدث لم يعتبر زواله شرعا شددي ولکم حدث تا اگر شي دی سودا سو کو ځان صفاکو کنه چې شرعا د دی ولکم زوال د معتبر نشي شمرلې ما قیام حقیقتا خو دی ول د بیو د سې کایمي خو شریعت ته چې چلو تاسو او د سکړ دی ور مونږ وای شي ته پاکای خو نور قوي خو نه کمزوري کنه ځکه در بس دی غیر معذور لمز بنه کیږي. مختی چې وی صلی القائم خلف القاعد زمونږ د احناف مذهب مطابق یو سړی په ناستي مونږ پړوي او بل ور پسې ویلاړي دی مونږ پسې کیږي ځکه چې د ویلاړوالي او د نستیواله سره د یو بل نه دومره قوي نه د ناسته د قیام د پاره دا کنه ده ناسته لا غو نکامه ده نه خدا نستواله نایب جوړیدای شي. همدا چې د نوست حالات کې د سړی ول نیم بدن ویلوړ وی کنه. وقال محمد رحم الله لا يجوز امام محمد سي چې ناس پسې د ویلاړ سړي مونږ نه کیږي او هو القياس خدا قياس ته کذا د قوت حال القائم چې د ویلاړ سړي تن مضبوطي ونحن تركناه بالنص خدا خبر مونږ د نص وجنه پرېخي ده وهو مرويه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى اخر صلاته قاعدا پیغمبر سم اخیری مونږ په ناستا کړي وو والقوم خلف قياما او نور خلق پسې ویلاړو. انده چې د مخته شي وي صلی المأموم خلف مثلی کوي سړی اشاری سره مونږ کوي کنه ابل سړی اشاری سره مونږ کوي امامت کوي نه دا به کیږي ځکه د سره کې برابر شول الاستوائهما فی الحال دو حالت کې برابر دي الا ایمی المؤتم قاعدا هکذا کوم مقتدی د دې پناستي بني اشاری سره مونږ کول ول امام مستجن د امام اړخ بني پورته بیان نه کیږي لان القعود معتبر د نستواله معتبر دی پېزبت به القوه دي سره د مقتدی قوت ثابتيږي جوتيږي ځکه به دا اشاره ول پسې مونږ نشي کوله. هم د سي مخته سوال يصلي الذي اند شتا غسړه به مونږ نه کوي ولا يصلي الذي غسړه به مونږ نه کوي هر کوي چې د صغار کو سجدا کول شي خلف المؤمن سړي پسې صغا په اشاره بن المنز کې ځکه چې رکوع سجدي ولا سړی مضبوط وي لان حال المقتدي اقوى چې د مقتدي ولا حالت مضبوط وي په خلاف ظفر امام صدیقي امام ظفر صدیقي مخالفت یې غوي چې نه اشاری ولا پسې د ناس دي سړی مونږ کېږي د ولاړی غدا وجه ده چې اشاره بدل لکنه د رکوع او د سجدې نه بدل سره شی د کول سي لکه اصل سره خدا خبره یمن مذهب کې نه ده. ولا يصلي المفترض خلف المتنفل احناف مذهب مطابق یو سړی چې فرض مونږ کې بل نفل کې د فرض ولا ناس دي سړی پسې نفل ولا پسې نشي کوله لان الاقتداء بناء اقتداء معنی ده چې دا د خپل مذهب بل سړی پسې بنا کوي کنه بل سړی سره جوړوي یعنی مقتدی کی جو نماز ہے نا امام کی نماز سے جڑ رہی ہے ووصف الفرضیت معدوم فی حق الامام چی امام نفل منځ کوي کنه خود یاغه په حق د فرض ولا وصف ختم شاخ نفلی شی کوي یو فرض شی وی فرض شی مضبوط وی فلا يتحقق البناء على المعدوم دي کې د فرض ولا وصف نشته نفل منځ کې ځکه نه دا بنا اور پسې نه صحیح کیږي. مختی قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا اخر یو سړی یو فرض منځ کې بل سړی بل فرض منځ کې دی ولې بل پسې منځ نه کیږي لکه یو سړی د مسبقین منځ کې بل چې سبي ولا در پسې کومه ده نه کیږي ځکه چې فرض سره ضروری دی په وسب کې یو شان دی وخت کې لان الاقتداء شرکت اقتداء معنی چې موږ ته په شریک د منځ کو تحریمی کې شریک شي او موافقه په عملو کې موافقت وي فلا بد من الاتحاد نمونز یو ضروری ده وإن الشافعي مله يسه في جميع ذلك امام الشافعي سي مذهب خام دغه چې ک نفلی بس نه په لور درګي ک فرض ول ودريږي یا یو فرض پس بل فرض ول ودريږي خیر ده
امام شافعي صاحب سره په اعمالو کې مطابقت ضروري ده چې رکوع ته ځي رکوع ته ورسره لاړ شه، که سجدې ته ځي سجدې ته ورسره لاړ شه، تحریمي کې صورت نشته. لأن الاقتداء عنده وعند الشافعي لا يصح في جميع ذلك، لأن الاقتداء عنده امام شافعي صاحب په نزد اقتداء نوم د چی شي د اداء على سبيل الموافقه، چې امام مخالفت مکه نور چې مونږ پسې کوي کوا. هو عندنا مونږ مذهب مطابق اقتداء معنا د معنى التضمن مراعن دي کې د تضمن ولا معنا شده لحاظ بکول شي چې داغه اقتداء به موافقت می اعمالو کې افعالو کې او تحریمی کې به موافقت ضروري شي د کوم منځ کې ندی لپاره تسوی ضروری ده. خامخته چې ویسلی المتنفل خلف المفترض ها نفلی سړی شکول شي فرض سړی پسې منځ کوي څه من نفلی منځ ولا منځ کول شي فرض منځ ولا پسې ځکه چې مطلقي منځ د خو په فرض کې موجود ده، لأن الحاجه په حقه کم سړی نفلی منځ کې هغه د حق د لپاره د حاجت هغه ته د ضرورت ته اله اصل صلات چې اصلي منځ شي او هم موجود په حق الامام امام د فردا شی موجود دی په تحقق البناء چې کوم اقتدا د بنا دغه متحقق کیږي. ومن اقتدا بامام کای سړی امام پس اقتدا وکي ثم علم ورسته ته پته ولګي چې ان امامه محدث چې ما زما امام خو بیا ودس دي اعاده د بیا مزر ګرځي لقوله عليه السلام فعليه السلام دي من اما قوما کم سره چې ته منځ پړاو کې ثم ظهر به ورسته پته ولګي ان کان محدثا چې داخو بیا ودس او جنوب جنابت کې اعاده صلات منځ برو ګرځي او اعادو د خپل منځبار وګرځي مقتدیان پر وګرځي او په خلاف شافعي رحم الله امام شافعي سه اختلاف کوي په دې مسله کې هغه چې نشته ګرځول ځکه دي کې تضمن منه خو نشته کنه بنا ان علامه تقدم واخی خبره کې چې بس موافقت کړي دي شوی دي ونحن نعتبر معنا التضمن مده تضمن معنا خلقنا چې امام د خلق الزامن دي چې د خپل منځ نه دي شوی د نور بسو وشي وذلك في الجواز والفساد او تضمن منه خو په جواز او فساد کې هغه منځ جایز شو خدي منځ جایز شو هغه منځ فاسد شو د مقتدیانو فاسد شو. خامخته وي ز صلی امی بقوم کيو امی سره د بخیول د قران آیتونه ورزینا کنه د مونږ کولو څه کسانو ته قرؤونه غو قرات کولای شو وبقوم امیین خو هغه قوم کې زنه کسان د سینه کسانو کې چې زنه امیانو په کې زنه په کې قاریانو فصلاتهم فاسده د کوم قاریان دي دول مونږ نه کیږي اند چې د نور لنه کیږي عند ابي حنیفه رحم الله د امام سیب وای ځکه د کم قاریان د په کار د چې د مخته کې او مقتدیانو غلطی د چې د نور مخته کې وقال صاحبانو چې صلات الامام ومن لم يقرأ تامه امام مز خاصي وشو کنه دي خاصي سنز ده او د کومه کسانم چې امیان دي کنه امی دي تو سنشي ویل دول منځم وشو لانه معذور دا امام معذور دي اما قوم معذورین شکم په قرات نشي کولای عام معذورین شدي معذور منز معذور ته جایز وي خدانور ولنه کیږي فسوارا دې مثال لکه ما اذا اما العاري عراتا ولا بسين لکه یو امام عاری بربند وی کنه هغه مونږ پړاو کې ځنه کسانو پرسي بربند ولړي زنو جامي وي ندی مونږ شو بربند شو خو د جامو ولونه شو ولهو امام سوي سره د ټولو مونږ نه کیږي هغه د چې ان الامام ترک فرض القراءه مع القدره عليها چې امام فرض قرات کړی دول سره د دې قدرت حاصل کنه قدرت حاصل چې د نورو کسانو ته خیال شي چې تو کا رغبت د حاصل د خدای نورو پسې وګ کنه وهذا لانه لیکته بالکاری کدی کری پس اقتدا کړي او تكون قراءه له امام ولا قرات بدی لپاره قرات ګرځیدل او بخلاف تلک المساله هدا بربند ولا مسالې بني ته دی جاهل ولا امامت نشي کیاس کول ولی زګه چلته کې بیل خبر دلته کې بیل خبر او مثال هم د سنوري مسالې لان الموجود په حق الامام ليكون موجودا په حق المقتدي صد کوم امام جامع شتو دی کنه دو هغه کسانو ته امامت کوي سدي غوله جامع شتو زنو نشتا نا غول المسی کیږي نا هغه دی واجنه ساغزه کې د کوم امام د دې د کومي جامع دی غټه مقتدی جامع دا ګرځي کاسه خکا امام قرات کړه وکنه د مقتدی د لپاره قرات ګرځي حدیث کې خپل رغلی قراءه الامام قراءه للمقتدی یعنی من کان له امام فقراءه الامام له قراءه د امام قرات مقتدی د لپاره خو ګرځي کنه یا هغه طرف نه ګرځي چې امام نماینده د خو کاپړی و امام غستول کنه بربند سړی ته منځ کوي نه دا کاپړی د غټه هغه په حق کې ګرځي کنه نه ګرځي کنه سره نماینده نه د کاپړو کې خو نماینده چوک نه ګرځي نو ته ځکه چې لئن الموجود په حق الامام لا يكون موجودا په حق المقتدي کاپړو په حق کې مقتدی په حق کې دا شی نه موجوديږي خامخې ولو کان يصلي الامي وحده هو القاري وحده جاز کبه ځون ته مقتدی ځون ته امي منځ وکړلو کری سیب ځون ته منځ کوم شده سنسيل شبيه خموزي دواړو کیږي هو صحیح هم ده صحیح خبر ده انه لم يظهر منهما رغبه في الجماع
سو د جامع منځ ته رغبت نشته بس مای کی. فین قرأ الامام فی الاولیین ک امام څه شو کړلو اول دو رکعتونو کې قرات وکړلو کنه ثم قدم فی الاخرین امیا به د اخری دو رکعتو کې چې خلیفہ جوړ کړل مخ تکړلو امی سړاو پس د صلات دول منځ ختم شولو. وقال زفر امام ابي زفر سوي چې لا تفسد دول منځ نه خرابېږي ولی لتأدي فرض القرات سکم فرض قرات او خپل دو رکعتونو کې هغه شوا د ورسته خو نشته ولنه مونږ ته چې نه حضرت صاحب ان كل ركعه صلاه هر رکعت بلا منذ فلا تخلى عن القراءه ندی کې خو قرات اسی ور کې داخل کېږي نه یا فلا تخلى داسلګي اما تحقیق نه خو تحقیقی تور باندې د اول دو رکعتونو کې شکی قرات کېږي همدا چې تر رکوع سجدي نه خلي کېږي تقدیرا خاصه خبره ده څه تقدیرا دغه اخیری دوه رکعتونه ادا کیږي په اهلیت باندې اهلیت په کری سیو کې ورکې د امي کې نه د ورکې ولا تقدیر فی حق الامیه او دی امي په حق کې د کوم تقدیری شاید کنه نه اهلیت دور کې سره شتونه ده دی اواله ول المزنه وسید ورسته بس صحیح شي. وکذا علی هذا اندی بنه دا مساله ده لو قدمه په التشهد کيو امي سره تشهد ته مخ تکړه نور منځ کړه خو د تشهد کې را مخ تکړه بیا نه کیږي. صحیح ده ځکه چې هر رکن په خپل محل کې ادا کیږي کنه خپل وخت ادا کیږي. والله اعلم بالصواب.